یو بل ټلیفون دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. فضل کاکړ خبرې کوم. تا ته مفتی صاحب ته مولانا صاحب ته سلام پیش کوم. سلام یې قبول کړئ. وعلیکم سلام. فضل کاکړ صاحب ته موږ راغلی وایو. نن دا مهم سرلیک دی پرده او حجاب په دې والا باندې کومه پوښتنه لري محترم؟ بالکل بالکل. تا ته معلومه ده حضور سلام یو صحابي میلمه کړی و چې هغه د سترګو د خوا معذور و. صحیح. نو چې حضور سلام کور ته راوستي حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته راغله، هغه ډوډۍ ورته ایښوله. نو باره قرار حضور سلام ورته وویل ورته پرده وکړه داسته. باره ورته وویل ول مثلا دی سترګې نه لري، دی د سترګو د خوا معذوره دی، زه څنګه د سفر مثلا ول ته خو ورته ګورې دی که تا نه ویني. نو پرده دومره ضروري ده. او دومه خبره دا ده یو زنانې مثلا چې پرده کړي او د باندې او بل زنانې چې پرده نه کړي، نو ته خپله سوچ وکړه یو اواره انسان هغه پردې والا ته نه ګوري، بې پردګي انسان ته ګوري، بې پردګي ښځې ته ګوري. نو پرده زموږ ته الله پاک ویلی دی، زموږ نبي صلی الله علیه وسلم ویلی دی باید چې موږ په پرده کې ووځو او پرده کې واپس راسو. او دومره خبره زما د مفتي صاحب دا ده دا خوشبو لګول، او دومره خبره دا زیورات او دا مثال کې تو داسې لګول، آیا دا د باندې جایز دي که نه دي جایز؟ ماشاءالله فضل صاحب یو جهان مننه. کور ودان خوشحاله اوسي. جی مفتي صاحب. جی یقینا فضل صاحب تا چې کوم خبره وکړه هغه دغه رنګه ده، خو دغه یو خبره مازې چینج که پکې چې نبی علیه صلات وسلام سره چې ولو هغه یو حضرت عایشه رضی الله عنها والا او دویم ام سلمه رضی الله عنها او حضرت فاطمه رضی الله عنها. نو په دې دوران کې نبی علیه صلات وسلام و هغه دوه بیبیګانو ته وویل چې تاسو د ده څه پرده وکړئ. هغه ورته ویل یا رسول الله دی خو په سترګو باندې نابینه دی، معذوره دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په جواب کې ورته وویل افعم یاوان انتما، آیا تاسو هم په سترګو دغه یاست، نابینه یاست؟ یعنی تاسو خو نه یاست نابینه، ستاسو دپاره مطلب جلا حکم دی. د ده دپاره که حکم دی د ده سترګې فلحال معذوره دي، ستاسو دپاره خپل جلا حکم دی، ستاسو په ده باندې هېڅ تعلق نشته. یو دغه پوښتنه وله خوشبو لګول. خوشبو لګول بالکل نه دی جایز. ګر سره که په کور کې هم نامحرمه جوائنټ فیملی مشترکه کور یې، هلته هم داسې خوشبو لګول چې هغه تر هغه نامحرمه پورې رسېږي وازنان ته نه دی جایز. لیکن که بیا د باندې وځي، د باندې خو بازار دی، په هغه کې نامحرمه زیات دي، نو دا خوشبو باقاعده دا یو قسم د ګناه و طرف ته دعوت دی. ماشاءالله ماشاءالله جزاک الله.